أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وسپدی آیات کی تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو الله تبارک و تعالی فرمائی انا یقینا مونگا ارسلناک را لګلیت بالحق په حق سرا بشیرن زیر ورکون کے مومنانو تا و نذیرن او یر ورکون کے کافرانو تا ولا تسألو او تپوس بونکل شستانا عن اصحاب الجحیم پبارد جہنمیانو کی پبارد دوزخیانو کی. اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی او تسلی ورلور کئی چی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ تلے گلئی دی خلقو تا دی مخلوق تا پا حق سرا پا حق باندې راغلی او حق دی خلقو ته بیانې بشیرن زیر ورکون کې و نذیرن او یر ورکون کې چې څوک د الله منی هغې له زیر ورکې چې څوک د الله نه مني نو هغې له یر ورکې او ستانه به د جهنمیانو د دوزخیانو باره کې تپوس نه کیږي. مطلب دا چې ته دعوت کوه ان علیک الا البلاغ پتا باندې صرف رسول دی. پیغمبرانو ټولو دا خبره وا وما علینا الا البلاغ المبین ندی لازم په مونږ باندې مگر رسول ښکارا منگ بانے صرف تبلیغ دے پہنچانا ہے منوانا نہیں. منگ باندے مسئلہ رسول دی پا ہر پیغمبر باندے مسئلہ رسول دا مسئلہ برسی تبلیغ بکی او پاغی باندې دانشتره چې دا په خامخا منی. نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین فرمائی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغا څوک چې تور سره مینه کې ستا ور سره محبت دې ستا خوخي آغا ته هدایت نشي کولای. ہدایت با اغا چاہتا کیگی چی اللہ تبارک و تعالی اغواڑی دا اللہ رضا شی دا اللہ خوخ شی. نو چی کلا تبلیغ تاوکا نو بیا که څوک جہنم تزینو زیدی دا غی بارا که بستان تپوس بیان کیگی. ولن ترضا عنک الیہود ولن نسوارا پدی آیات کی تیقظ دے او تنبیح دا دائیتا تیقظ دے چراویخ شا او دغه شانته کې تنبیه د داعی ته چې دا یهودیان دا ستانه نه راضي کیږي نسوارا یهودیان ستانه راضي کیږي نه خوشحالیږي نه. ولن ترضا او هیڅ کله به خوشحاله نشي عنک الیهود ستانه یهودیان ولن نسوارا او نه نسوارا عیسایان کله به راضي کیږي کله به خوشحاله کیږي حتی تر دې پورې تتبعا چې ته روان شي ملتهم د دیو په دین پسې تتبعا چې ته روان شي ملتهم د دیو په دین پسې ته تابعداریو کې د دیو په دین پسې چې کله ور روان شي او په دې باندې عمل وکړي نو هله به دې استانه راضي کېږي استانه به خوشحالېږي هسې نه خوشحالېږي. قول ورته ووایه پیغمبره ان هدی الله یقینا ہدایت دا اللہ تعالی هو الهدى هم دغه پورا ہدایت دے دا قرآن دا پورا ہدایت دے ہدایت کا حاصلے نو پدی باندې میلاویږي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قرآن کریم باره کې اوږد حدیث دی یو لفظ پکې دا دی ومن ابتغى الهدى فی غیره اضله الله چا چې هدایت د دې قرآن نه علاوه په بل ځای کې ولټاو په بل څه کې ولټاو بل چا سره ولټاو نو اضله الله الله تعالی باغ انسان خطا کی گمراهوي کی هدایت د دین علاوه بل ځای نه ملاویږي.
ولئن اتبعت او کچرت تروان شوی پیغمبرا اهواهم د دیو د خواهشاتو پسې او هر چاته خبره ده هر امتی ته کچرتا تروان شوی خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مراد تی امت دی ځکه یقینا دا و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پیغمبران خدا چل نه کوي ځکه الله هغه چون کړي دي د لپاره الله پیغمبران د دې لپاره چون کړي دي غوړه کړي دي ولئن اتبعت او کچرت تروان شوی اهواهم د دیو خواهشاتو پسې بعد الذی ورستو د هغه سنا جاءک چراغ تا من العلم د علمنا د پوهینا مالکا نو نبی استاد پارا مالکا نو نبی استاد پارا من الله د طرف د الله نه من ولین څوک دوست ولا نصویر او نڅوک مددگار یعنی تا به بچنکی نو داسې ویلی شي مالکا نبی استاد بچ کولو د پاره من الله د طرف د الله تعالی نه من ولین څوک دوست ولا نصویر او نڅوک مددگار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اوس په دې آیات کې دلیل نقلی دی د علماء د اهل کتابونه یهود او نصارا داغینا دلیل نقلی دی او بیا ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون سره تخویب دی یره ده نو الله رب العالمین فرمایي الذین اغ خلق آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب هغې ته مونږ کتاب ورکړلی یهودیان او نصوارا چې یهودو ته تورات میلاو او نصوارو ته عیسایانو ته انجیل میلاو نو الله وایي الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب یتلونه لولی هغې دا کتاب بالحق تلاوته په صحیح تلاوت د دې سره په صحیح لوستلو د دې سره اولئک دغه خلق یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار وکړي د دې قرآن نه د دې کتاب نه فاولئک نوم دغه خلق هم الخاسرون هم دیو دی پورا تاوانیان دا پورا تاوانیان خلق دی آیتونو ترجمه دوباره واورئ انا یقینا مونږه ارسلناکا لیږلی دی تا لره بالحق په حق سره بشیرا زیر ورکوونکې ونذیرا او یر ورکوونکې ولا تسألو او تپوس به ونه کړی شي ستانه عن اصحاب الجحیم په باره د جهنمیانو کې ولن ترضا او هیڅکله به خوشحاله نشي عنک الیهودو ستانه یهودیان ولن نصوارا او نه نصوارا عیسایان حتی تر دې تتبعا چې تروان شي ملتهم د دیود په دین پسې قل ووایه پیغمبر ان هدی الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدی هم هغه پوره هدایت دی ولئن اتبعت او کشرت روان شوی اهواءهم د دیو خواهشاتو پسې بعد الذی رستر دینا جاءک چراغ تاتا من العلم د علمنا د فوهینا مالکا نو نبی استا د بچ کولو د پاره من الله د الله تعالی د طرفه من ولین څوک دوست ولا نصویر او نه څوک مددگار الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب یتلونه لولي دا کتاب حق تلاوته په صحیح لوستلو د دې سره اولئک دغه خلق یؤمنون به ایمان راوړي په دې کتاب باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار وکړي د دې کتاب نه فاولئک نوم دغه خلق هم الخاسرون هم دیو پورا تاوانیان دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك